البته شیعاګان چې څه کې دا محبت نه دی، اصل قاتلان دقه خلک دي د حسین رضی الله عنه غداری کوونکي هم دقه خلک دي او بیا ماتم هم دی شروع کړه. الله دې مونږ د دواړو محرم الحرام میاشت تیر جمعه مارس کړو چې د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده، د مسلمانانو نوی کال اغردی میاشت نه شروع کیږي. چونکه اسلام پورا تاریخ دا په شهادتونو د قربانونو ډکه ده. د کال هر ورځ که تاسو ګورئ، هر تاریخ ګورئ، دا څه نه څه په وینو کې رنګ دی. تېره جمعه مو عرض کړه چې په یکم محرم الحرام باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی امیر المؤمنین محسن اسلام هغه شهید شو. دا نن اتم محرم الحرام دی، دو ورځې بعد یعنی په لسم محرم الحرام باندې د کربلا واقع پیښه شوې وه. زه به انشاءالله العزیز هغه واقع نن تفصیل نه کوم، بلې جمعې ته به انشاءالله که الله کړې وه هغه ذکر کو. نن څو اهمې خبرې ستاسو په وړاندې د عرض کولو کوشش کوو. اول نمبر محترمو، د اهل بیتو سره زموږ محبت دا زموږ په زړونو کې دی او دغه زموږ د ایمان حصه ده. یو څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان ساتي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هغه په زړونو کې وي، دا به خامخا د اهل بیتو سره او د حسنینو سره محبت ساتي. که کله مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان او د بل چا راځي، د بل چا خاندان خو له بل طرف ته که دی به خپل خاندان پوره اهل و عیال خپل اهل خپل بچو ته هم د رسول الله په خاندان باندې کله درجې ورکړي. او بیا خصوصا حسنین، زه دې جمعه کې د هغوی سیرت او تاریخ نه بیانوم، انشاءالله نورو جمعو کې به زه تفصیل کوم، لیکن صرف دغه وایم خبره ستاسو په ذهن کې راوستل غواړم. حسین رضی الله تعالی سره به یو مسلمان محبت ولې نه ساتي؟ ځکه چې د هغې سره رسول الله محبت ساتو. تر دومره پورې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی چې کله بیمار و مرض الوفات کې و، مروان ورته راغی ګیله ورته وکړه، ورته ویل ابو هریره ته د حسین رضی الله تعالی په محبت کې غلو کې د حد نه زیات تجاوز کې. ابو هریره چې واورېدل انتهایی بیمار و، په خپل بستر کې کېناست همداسې ورته ویل له دې سره به زه محبت ولې نه کوم؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې سره څومره محبت و، یو واقعه ورته بیانوي. ویل یو ځل مونږ په یو سفر د جهاد کې وو، حسنین هم راسره وو، ماشومان دي، فاطمه الزهرا رضی الله تعالی هم په دا سفر کې موجوده ده. ویل یو وخت کې د دې دواړو د ژړا اواز راځي. نبي علیه الصلاۃ والسلام خپل اس تیز کو بدیو پسې ځان ورسو، ویل فاطمه زما نوسې ولې ژاړي؟ هغې ورته جواب ورکو، ورته ویل اوبه ختمې شوي دي، خوراک ختم شوی دی، د لوږې د وجې نه ژاړي. نبي علیه الصلاۃ والسلام د خپل هر څه وکتل، اوبه هم نشته دی، خوراک هم نشته دی. اخوا ټولې قافلې پکې اواز لګوي، تاسو کې له چا سره اوبه شته دی، د خوراک څه شته دی؟ هېڅ نشته دی، ختم شوي دي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته آواز وکړو، فاطمې هغه چونکې په پرده کې وه، ویل زما نوسۍ ماته راکړه. ویل لایې ورته ورکړو پردې نه. نبي علیه السلام ورنه واغستو، نبي علیه الصلاۃ والسلام په غېږ کې ژړله. ویل خپله ژبه مبارکه د هغې په خولې کې ورتلله، هغې د نبي علیه السلام دا ژبه روله، چوسلی، لګیا تر دې پورې چې هغه موړ شو، ژړا یې خاموشه شوله. ویل هغې ورله واپس ورته وایي چې حسین راکړه. هغې ورنه واغستلو، د خپله ژبه مبارکه د هغې په خوله کې ورتلله، هغې دغه روله تر دې پورې چې هغه موړ شو، خاموش شو. ویل ما د الله رسول په دغسې حالت کې لیدلی دی چې دومره محبت ورسره کوي، د هغه لاړې مبارکې د دیو بدن ته تللی دی. ابو هریره به د هغوی سره ولې محبت نه کوي؟ هغه محبت زموږ د ایمان حصه ده. دا هغه بچي وو، دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام په غېږه کې لوی شوي، د خطبې دوران کې راله، نبي علیه السلام ورته خطبه ودروله. دا هغه بچي وو، نبي علیه الصلاۃ والسلام د مونځ په حالت کې دی راغی، د نبي علیه الصلاۃ والسلام په شا باندې راپاسه کېږي. او کله چې دا پیدا شو، لما ولد اذن النبي صلی الله علیه وسلم په اذنه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وکړي اذان او اقامت وکړو. او روایت کې راځي نبی علیه السلام د خپل الله مبارک تهنیک چې ورته مونږ وایو،
د نیک سړي جوټه چې هغه بچی ته ورکوي باغې نبی علیہ السلام خپل لاړې مبارک لري په خپل کې ورکړل به د علي رضی الله عنه تاسو ګول علي سلام دې په کې خودو په حسن باندې حرب نو میخو جنگ ته ویل کی چونکه علي رضو جنگي شاه سوار نبی علیہ السلام ورته علي ندا کول جنگ طرف ته اشاره زمان وسیته دغه سينو مې د حسن ورته کې دا حسن ورته کې خودو حسین مزو بیلا شو هغه ته بیا حرب نوم کې خودو به سم تاسو کې علي سلام دې په خیره حرب نوم به خیره ندا نوم ورته بدل ک حسین نوم ورته کې دا نمونه په خپل د الله پیغمبر کې خودو او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ول کله چې عقیقه او نبی علیہ السلام په خپل د عقیقه کې دوه غډان الله فضل کړل په خپل ول اختام مبارک به د غیب عقیقه او نبی علیہ السلام دا ټول نبی علیہ السلام دار څخه خپل ادا کړی دي او ابو هريره فرمایي ول حسین رضی الله عنه شکل مبارک د نبی علیہ السلام د شکل بشان مبارک دا دواړه فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره مشابه وو د نبی علیہ السلام سلور لوړوي لیکن چون کې غنوري وفات شوی وي دا یو په دې وخت کې پاتې و دا کشر لوروا دا د نبی علیہ السلام د فتوحات او رستم د نبی علیہ السلام دا تر دې چې نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو دا ژوندۍ وشپک مېشته بس دا غینه وفات شو دې وجه نه طبيعت اور د نبی علیہ السلام د سره محبت زیات تر دومره پوری اسامه رضی الله عنه فرمایي اسامه ابن زید وزي مسلې د بار نبی رسول دروازه نبی علیہ السلام راوته ول صادره د ځان نه تاو کړه غټ صادر یخنی وا ول سور سره ما به چې سړي ول کله چې دا مسلې جواب وشو د صادره لري کو یو طرف ته حسن دی بغي کې بل طرف ته حسین دی بغي کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم فقال اللهم هذان ابنايا اللهم اني احبهما فاحبهما یا الله دا زما دواړه بچی سره دی سره محبت کوم تو سره محبت وکي به په واحب ما يحبهما یا الله سوق چې زماده دین او سو حسنین سره محبت کې تم دا وې سره محبت وکي او دومره محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو یو ځله فرمایل ولي پرشتہ علماء ته الله پرشتہ ادي لم ينزل قبلها ادینه مخکې دا پرشتہ کله نه دراغلی فبشرني ان الحسن والحسين ماته زیر را کو چې حسن او حسین سید شباب اهل الجنه د جنتیانو سرداران دي دواړه وان فاطمه د سیده نساء او فاطمه د جنت د خزور زنانو سردار دا هغه بچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الحسن والحسين هما ریحانتای من دا زما د دنیا ګلونه دی نبی علیہ السلام بدا ځان تر نزدیک لخولول به یول د دې بچو بارکه ګورې زو روي دی ول نبی علیہ السلام فرمایل ان النبي من احب الحسن والحسين فقد احبني چا چې د حسن او حسین سره محبت کو دی ما سره محبت کو ومن ابغضهما فقد ابغض چا چې دی سره بغض کو دی ما سره بغض کو د حسن حسین سره محبت د رسول الله سره محبت دی د حسنین سره بغض د رسول الله سره بغض دی صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه راوی دی د نبی رسول الله په صحبت کې ډېر وخت پاتې شو ویل ځل نبی رسول الله تاسو د الله رسول اهل بیتو کې د ټولو زیات محبوب تاسو ته څوک دي ګران څوک دي وی فرمایل الحسن والحسين وكان يقول لفاطمه والحسن والحسين ګران دي فاطمه ته ویل ودعي لي ابني فيشمهما ويزمهما الي فاطمه زمان وسیر اوله ماته دا دواړه به راوړه ځان ته به رانه جوخله لو دا به خپل ول نبی اسلام لکه انسان چې ول وي کوي خپل د دې بچو په باره کې نبی علیہ السلام و جبريل راغی هما ته ول انه حسین یقتل بشات الفرات دا به د فرات په کنارې باندې دا به ظلم قتل کیږي تر دومره پورې ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي ول نبی علیہ السلام باندې د وحی راتلو سلوک بدغه سو دی وخت یو نبی علیہ السلام ته سوګ نه راپې لیکن دا دواړه نبی علیہ السلام ته دومره محبوب چې په دې وخت کې زموږ جرأت نه و چې موږ راغونو ول وحی کیفیت ته حسین رضی الله عنه راغی جړل ما ور برې خو دلوره سیده وحی د کیفیت په حالت کې لاړو د نبی علیہ السلام غوښتي کې ناشته او په دې وخت کې جبريل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام فرمایل ول ماته جبريل ویل چې ستا امت به قتل کړي امت بعضی افراد مراد ول ما ورته ویل چې اخبو مسلمانان دي په قتل کوي یری دا بر اسلام داو کوي او زما دغه سي مصیبه قتل کوي وی فرمایل ها دل سم محرم حرام باندې دغه څه واقع به غشل د اسلام هغه
باب د چې یقین وکړه په وینو باندې سور دی دا انسان زړونه د سره جړه کې درد او تکلیف ته ورته رسېږي. لیکن محترم لسم محرم په دې محرم کې کم خلک چې د حسین رضی الله عنه قاتلان دي هغوی راوځي هغوی سینه کوبي او ماتم شروع کړي. تاسو ګورئ دا د شیعګانو ماتم د محبت دعوا هغوی هم کوي موږ هم کوو لیکن زمونږ او د هغوی په محبت کې فرق. ګورئ د ټولو نه زیات محبت د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېدای شي. لیکن تاسو وګورئ نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړو شهید شو په خیبر کې چې کوم زهر ورکړل شوی د هغه زهر د وجې نه نبی علیه السلام شهید شو. هغه نبی هم شهید و لیکن اهل بیت په هغې باندې ماتم نه دی کړی جلوس یې نه دی کړی سینه کوبي نه ده کړې نوحې نه ده کړې چغې نه دي وهلي دا قسمه تعزیې دا څیزونه نه دي کړي صحابه کرامو نه دي کړي. څوک ویلی شي چې د اهل بیتو نه زیات به زموږ محبت د نبي علیه السلام هغوی دا کار نه دی کړی صحابو نه دی کړی. قرآن کې د دې ذکر نشته دی حدیثو کې نشته دی د صحابو په تاریخ کې نه ملاویږي. او تر دومره پورې علی رضی الله عنه شهید شو حسن او حسین موجود دي رضی الله عنهما دی ور باندې دا ماتم دا کسی نه دی کړی کوم چې شیعان حسین رضی الله عنه شهید شو. زین العابدین د علی د حسین رضی الله عنه زوی په خپل دا واقعیت کتلی دا هغه ماتم نه دی کړی سینه کوي نه دی کړی چغې نه دی وهلي ګریوانونه نه دی شلولي. تاسو که وګورئ د اسلام په 300 کالو کې د دې بدعت څه بنیاد نه ملاوي د دې بدعت دپاره څه نمونه نشته دی د سره. خیر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نبی علیہ السلام په زمانه باندې غوړه ده بیا په هغې پسې بیا په دې 372 زمانه کې 300 سال په دې زمانه کې د دې د سره بنیاد نه د سره نظیر نه ملاویږي مثال نه ملاویږي. بلکې مونږ ته قرآن مجید څه وایي مونږ ته صبر وکړو بشر الصابرین زیور ورکه صبر کوونکو ته تکلیف ورته ورسېدو صبر یې وکړو ویل الذین اذا اصابتهم مصیبه هغه کسان چې مصیبت ورته ورسېږي قالوا انا لله وانا الیه راجعون. دویم ځای قرآن وایي واستعینوا بالصبر والصلاة مؤمنانو ته حکم دی مؤمنانو تاسو صبر وکړئ تاسو مدد حاصل کړئ په صبر سره په مونږ سره. تر دومره پورې د شیعګانو خپل کتابونه که تاسو راواخلئ مونږ سره یو 2 خانې په دلایل لایبرري کې د شیعګانو د اصل کتابونو اړه دي. اصول کافی د شیعګانو معتبر کتاب دی 7 نمبر 410 کې امام صادق دا کم چې دیو خپل امام او مشران ګڼي زمونږ مشران دي هغوی څه وایي الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد صبر دا د ایمان بنیاد دی لکه څنګه چې سر په دا جسد کې حیثیت لري دقسې صبر حیثیت لري. او به یې وفرمیل فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد صبر چې لاړو اسلام ختم شو لکه څنګه چې سر لاړو د انسان بدن ختم شو. اذا ذهب الصبر ذهب الايمان صبر چې لاړو ایمان لاړو. یعنی بے صبری کوونکي جذب وزه کوونکي ماتمونه کوونکي د حضرت امام رحم الله په نسبت باندې مسلمانان نبی سره. او دویم ځای فروع کافی د شیعګانو معتبر کتاب دی جلد 122 کې دی امام صادق وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرب المسلم يدو على فخذ احباط لاجري خپل ځان وهل د مصیبت په وخت کې دا اجر ځای کوي د سره ستا خپل پلا ورور څوک وبال شوی دی په دې وخت کې جزا پزه کول لستا ټول سب هغه اجر ور سره ختميږي الله ختمي. د دې یو بل کتاب دی جلاء العيون جلد 186 د دې معتبر کتاب دی عام کتاب نه دی. ول نبی علیہ السلام چې وفات کېدو فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه ول خبردار ته مسلمان د پاره په وخت د غم کې بیا ورته چې ته دغه څه ونه کې یخترا وستل چغي وهل ګریوانونه شلول نوحه کول داسې زونه مکه و د مؤمن شان نه دی د نبی علیہ السلام خپل لور ته وصیت. او تر دومره پورې امام جعفر صادق چې شیعګان خپل مشر ګڼي هغه فتوا خدا ده فروع کافی جلد 121 کې دی ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيت البلاء دا صبر او دا تکلیف دا یو بل نه مخکې کېږي مؤمن ته راځي تکلیف را ورسېږي مؤمن صبر کوي په دې حالاتو کې وان الجزا والبلاء يستبقان الى الكافر دا تکلیف او بے صبری دا جزا فزا ماتم دا کافر ته یو بل نه مخکې کېږي د در تکلیف ورسېږي وجدونه او د ماتم کوي جزا فزا کې دا کافر حالت د مؤمن دا نه کوي. او تر دومره پورې
امام حسین رضی الله تعالی چې کله شهید کېدو په کربلا کې اخرنی وصیت خپل خور ته سو زینب رضی الله تعالی هغه ته وای زه تا ته قسم درکوم زما په مفارقت او په جدایي باندې بچخي نه وهي جړاګانې بنه کې گریوانونه بنشلې سینه کوبي بنه کې قسم ورته ورکي څنګه چې سامور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی د نبی له سلام په جدایي صبر کړو ته صبر کې دا امام اخرنی وصیت ماتم چاو حسین نظر ته د قشیو قتل کړل خپل د شی گواهانو کې دغه سي تصریحات موجود دي چې انسان وګوري حیران شي تاسو کې د شیګانو کتاب وګورئ اخبار ماتم صفحه 258 کې تفصیل موجود دي ام دې د کوفي شیګانو حسین رضوت خاتون او دومره خاتون ولېګل حد نه زیات هغه راوختلو بيار او مددگار پر خودو شهید په قتل کې او بیا کوم خلکو چې د شهید کو اق خلکو ماتم شروع کو د شیو په کتابونو کې د تصریحات موجود دي چې د حسین رضی الله تعالی قتل کون کې هغه قاتلان چې کوم دي د ماتم ابتدا دیو کړل دي اخبار ماتم 802 کې تفصیل موجود دي فجعل اهل الكوفه ينودون ويبكون د کوفه والو حسین رضی الله تعالی شهیدم ګوري شیعاګانو به وګرځیدل چخي وهلي جړاګانی کوله فقال علي بن الحسين د حسین رضی علي ورته ویل بصوت من په کمزوري आवाज ايب کول من حبنا اے مکارانو تاسو زمونږ د محبت د وجې نه چغې وایي جړاګانې کوي فمن ذا الذي قتلنا چې تاسو چغې وایي بیا مونږ قتل کړي چایو یو طرف تم قتل کړو بل طرف ته تاسو په مونږ باندې چغې وایي نو هې کوي ماتبونه کوي یعنی د دې ابتدا کوونکې هغه خلکو چې حسین رضی الله تعالی شهید کړه او دغه ملګري شهید کړه او په دغه کتاب صفحه نمبر 818 کې ام کلثوم رضی الله عنها د ډېر زیات په بدل سره شهیدان کړه ورځ نیمه تیره شوله او دغه قاتلان راوستل چې شروع کړه هغه ورته سوی سره د خیمې نه بهر راوستلو ويقتلنا رجالكم وتبكينا نساء استاسو سړی مونږ وجني او خزي په مونږ باندې چړا کوي به ورته فرمل فالحاکم بیننا وبینکم الله یوم الفصل اے زمونږ استاسو په منځ کې حاکم فیصله کوونکی الله دې رحمت پر زبغه فیصله کوي یو طرف ته استاسو سړی مونږ وجني استاسو خزي په مونږ باندې به چغي وږي او تر دومره پورې اخبار ماتم 967 کې شیګانو په خپل لیکلي دي وای د ماتم د چغو د موهي ابتدا د یزید پلیت تکور نشوي په خپل شیګانو تسلیم کړي نو دی وجه محترمو ماتم سینګووی د مسلمانانو حالت نه حدیثو کې بصرات سره منشوي تاسو د رسمو صبر وکړئ دی حضرات ته چې تاسو سره دلیل سره راځي کوي یقین وکا قران حدیث په یو طرف دغه په خپل د شیو په کتابونو کې دا منګړ کسي نه ملوي کوم چې دی اسونه سجاو کا شبینه جوړه کا جلوس وکا سورزي کاروبارون دا سچ دی کوي یقین وکړه شیو په کتابونو کې هم د دې تفصيلات نشته شیو په کتابونو کې هم د دې ذکر نشته دا د دې خپل بدعت او خرافات ته جوړ کړي نن سبا شیګان چې او نه تاسو کې دا تاسو په کوم بنیاد کوي و یاره قران کې موږ سره دلیل را سره دی کړو محرم کې دی ورځي دا شی شروع کی او دا د عیسایانو نه متاثر شوی او یو که هر څه کې کوا بس دا سور زی روزي عیسی علیه السلام قرباني وکړه زموږ طرف نه کفاره ادا کړله شیګانم ټول کال کومز کې کنه کې زکات ورکې سچ کې کوا لیکن محرم کې دا خرافات وکړه بس ته نجات ملاو شو دلیل در سره سره د خرافاتو په ذریعہ هیڅ دلیل نشته دلیل ما سره ده وای دا ابراهیم علیه السلام د بیبي بارک راځي کنه فسکت وجهها خپل مخه وو ولکه دغه د غم د وجه ناغي نه وهله هغه ته چې کله د بچي خوشخبری بشارت ورکړل شو نو فسکت وجه د خپل لاسه د خوشحالي د وجه خپل مخ ته وړو الته سینه کو بینشتره او زه تاسو نه بوزغو آیا په وخت د خوشحالي کې خلک غم کوي که خوشحالي کوي خوشحالي کوي دی وجه قرآن مجید کې په خپل موجود دي چې هغه په خندا شو مسکۍ شو به د وخت کې خوشحالي د وجه زنانو قاعده دا وي دا چې کله خبره کوي د لاس مخ ته ویسي یا خولې ته ویسي فسوکت وجه دغه مطلب د سینه کوبیه مطلب نه دی بیا وای د یعقوب علی السلام بارک چې راځي و بیزت عیناه من الحسن فوکزی استرګي سپینې شوې د ډیر غم د وجنه و بیزت عیناه من الحزن د غم د وجنه فوکزی مغه د غم نړکو
نو هلکه من الحزن ویلی دي من البکای والصراخ خو نه دی ویلی چې هغه چغې وهلې سینه کوبي یې کوله ماتم یې کول هغې سترې سترې شي نه من الحزن د غم د هر مسلمان په زړه کې لیکن د غم اظهار د دې جاهلیت په طریقې سره کول شریعت د دې نه منع کړی ده بهرحال محترم عرض مې کوو مسلمانان په وخت د تکلیف کې صبر کوي دا د مسلمانانو ته قرآن مجید ذکر قرآن مجید مونږ ته دا راښولې ده دویم نمبر محترم یزید په مونږ حسینیان و یزیدیان نه یو یزید فاسق فاجر انشاءالله بله جمعه کې زه د هغې تفصیل کوم لیکن دغه عمره دا محرم الحرام مقدس میاشت دی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله د دې نسبت خپل ځان ته کړی دی وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله د رمضان د میاشتو نه ورې روزې وروسته ورې روزې هغه د الله د میاشتې دی چې کوم دا د محرم الحرام لسم محرم الحرام باندې روزه نیول دا یو ډېر لوی عبادت دی غوره عمل دی وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر المحرم د روزې نه وروسته چې کومې روزې د رمضان د روزو نه وروسته چې زیات فضیلت راغلی دی بهترین دي هغه د محرم الحرام دي تر دومره پورې نبي علیه السلام بیا اخره کې حکم وکړو چې د یهود هم په دې ورځ باندې روژه نیسي نبي علیه السلام صوموا یوم عاشورا تاسو د لسم محرم الحرام روژه نیسئ وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله او بعده لیکن د دې لسم نه یو ورځ مخکې روژه نیسئ یا د دې نه یو ورځ وروسته روژه نیسئ چې د هغوی مخالفت لازم شي یعنې لسم ضروري ده د دې لسم سره مخکې نهمه نیسئ یا ورسره یولسمه نیسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې او تر دومره خدایات ساتي محرم الحرام دی روزو ته یا دی ورځو ته فضیلت چې ملاو دی هغه د واقعې د کربلا د وجې نه دی ورته ملاو شوی واقعې د کربلا خو ډېره وروسته شوې ده نبي علیه السلام په خپلو احادیثو کې د دې فضیلت د هغوی د شهادت نه ډېره موده مخکې بیان کړی دی او د لسم محرم الحرام په باره کې راځي نبي علیه السلام فرمایي من وسع علی نفسه و اهله یوم عاشورا چا چې په د لسم محرم باندې په خپل ځان باندې خپل اهل و عیال باندې پراخي وکړله په خوراک کې په خرج کې په خوراک کې وسع الله سائر سنتي الله به ټول کال په دې باندې پراخي راولي بعضې تابعین وایي موږ په دې باندې تجربه کړې ده همدغسې د الله ټول کال پراخي راوځي نو په دې ورځ باندې احادیثو کې دومره ثبوت د هغې شته دی یو مستحب ضروري نه دي په دې ورځ روزي نیول هغې په روژه ماتې نه پس یا په خپل نابالغه اولاد دي د ورځې په هغې باندې پراخي کول لیکن یاد وساتئ بعضې خلک په دې کې سبیلونه لګوي دا شیګه په دې کې خوراکونه چاول د یو بل کرلي یاد وساتئ دا ټول رسومات دي او دا د شیعو سره مشابهت دی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې رقم چا سره مشابهت اختیار کو دا به د هغې ونه وي دې ورځو کې عموما ډېر خلک خوراکونه یو بل ته لیږي دا شربتونه زمون خلک تپوس کې ردی خوړل سکل جایز دي کنه نو جواب دی په دې کې اکثریت دغسې وي چې د غیر الله په نوم منښته شوي یاره دا د حسین رضی الله تعالی په نوم دا بل دا یاد وساتئ دا ناجایز دي د کوم څیز منښته چې د غیر الله په نوم باندې شوي وي د هغې خوراک د حرام دی جایز دی د غیر الله په نوم باندې منښته د شرک د سړی کافر کېږي به دې سره او د کوم څیز منښته چې د غیر الله په نوم باندې شوي وي د دې خوراک حرام دی نو دې نه ځان وساتئ بهرحال زما مقصد د خبرې دا دی د اهل بیتو سره بیا خصوصا د حسنینو سره زموږ محبت د ایمان دی سره شیعګان چې کوم څه کوي دا محبت نه دی دا جهالت دی او دا عجیبه خبره ده تاسو ګورئ ما مخکې ویله حسین رضی الله عنه چا قتل کو هغوی ماتم شروع کړو د هغوی قاتلان د هغوی د کتاب په حواله ما ویلم دا دغه شیعګان دي چغې او سورې ماتمونه هم بیا دې شروع کړله دویم نمبر حضرت حسن رضی الله عنه حسنین دواړه نبی علیہ السلام ته راغلل څه وجه ده چې حسین رضی الله عنه ظلمن شهید شوی دی حسن رضی الله عنه ظلمن شهید کړی شوی دی په ظلم او پر بربریت سره زهر ورله ورکړی شو شهید کړی د علي رضی الله عنه جانشین حسن رضی الله عنه شپږ کاله حکومت هم کړی دی لیکن تاسو به د شیعګانو په نوم باندې د حسین رضی الله عنه خو اورئ د حسن رضی الله عنه مناو دی ولې دا د نبي علیه السلام نوسی نه ولې دا د علي رضی الله عنه بچی نه ولې دا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها بچی نه ای دا اهل بیت نه څه وجه تاسو د حسین سره محبت کوئ د حسن نوم هم په خوله نه راولئ رضی الله عنهما اخو هم ظلمن شهید شوی دی ته د سره تذکره نه کې تر سره غمرازي نه کې تر هغه په محبت کې سره ماتم نه کې وجه څه ده
صرف د صحابو بغضل د کار ورما دی نو نو موږ د اهل بیت سره محبت ساتو. د اهل بیت محبت دا زمونږ د ایمان یې سره. یو خبره به وکم زبر روانې جملې په دې خبره کوم ان شاء الله وسه نه کوم. ګورئ حسین رضی الله تعالی عنہ د یزید په دور حکومت کې شهید کړل شوی دی. لکه مشرف په دور کې د لال مسجد بے ګناه طالبان او طالبات شهید شي. امدک سره دې ظالم جابر په دور حکومت کې حسین رضی الله تعالی عنہ د اهل بیت شهید او ډېر په ظلم او بے دردۍ سره شهیدان. ډېر خلک توجیهات کوي یاره دا خو دغه په خو خنه دي شوی یا هغه په راضي الکه راضي په و یا نو باغې به روسته خبره وکړو. لیکن زره تاسو بوز کوم دا تاریخ ته وجد کا د تاریخ په یو صفه باندې ما ته وخایا چې یزید پلید د دین پس لګیدلې وی د اهل بیت او د حضرت حسین رضی الله تعالی قاتلانو ته تش سزا ورکړي. قصاص ولري خبره ده سزا ولري خبره چرته په تاریخ کې ما ته دا وغه چې تندې ورته تریو کړي تاسو ولې وکړل غسي دا اکو بکو دا قسم دلایل به راوړي ان شاء الله زه ویل یاره دا کې په باره کې دی حدیث کې بشارت راغله واغې کړه یاره د دې د وجنه کو معاویه رضی الله تعالی ته نسبت وشي نه کړه. افراط تفرید خدا ده یو قوم هغه ده چې هغه د یزید د وجنه د معاویه رضی الله تعالی په بدر دوی نو دا خو دې څه شوله لکه د کنعان د نوح علی السلام د بچی د وجنه شو نوح علی السلام بچ خبره شروع کله کنعان د وجنه د نوح علی السلام بچی چې مشرک او کافر او منافق دا غره وجنه په نوح علیه السلام بچ خبرې کول یا غته د دین نسبت کول جایز نه وي. به د یزید د وجنه صحابي رسول کاتب رسول معاویه رضی الله تعالی عنہ نسبت کول یا غته د غیر څه منسوبول دام جایز نه دي. بل طریق را پاسي اگر یزید تس مدح شروع کی لګ څنګه چې د حسین رضی الله تعالی عنہ دواړه برابر ور شروع دام زیاته دي. یزید کافر نو کافر ورته مونږ شروع لان توان ورنه البته بعض علماء په دیم دي چې هغه ته کافر ویل دي او لعنت په جایز ویل دي. علماء په مستقل کتابونه لیکلي. بلډل د غسیره چې هغه یزید د حسین رضی الله عنه سره برابر اگر ولید هغه فضایل بیانې مناقب بیانې د افراط تفرید ته زیاتې کمه. اهل سنت والجماعت مسلمانان د دین پاک دي. مونږ د یزید په مقابله کې حسنیان دی د حسینیان دی مونږ د یزید سره محبت نه ساتو مونږ د حسین سره محبت ساتو ځکه هغه حسین سره رسول الله محبت کړي صحابه ور سره محبت کړي داغه محبت دار مؤمن د ایمان بنیاد دی. دا مسلمان نشي کېږي چې دا یزید پلید سره محبت ساتي او د حسین رضی الله تعالی سره بغض ساتي. دا مسلمان نشي کېږي چې دا یزید او حسین نظم په یو تل کې ترين اعوذ بالله. بهرحال دا وې سره محبت دغه شهادت دغه واقع د کربلا مونږ پیغام راکړي. ان شاء الله نور روانو زموږ کې به په باندې خبره وکم خو دومره مې اصل مونږ یزیدیان نه یو مونږ حسینیان یو. مونږ د حسین ګورې کې زما زه عموما د ملګرو ته اکثر مثال وایم زما بچی دي دا که هر څه شي دا زما بچی دي. یو بل چا سره ګرځه مسله راشي ته دغه بل چا په سر باندې ودرېږي دغه دفاع شروع کې زما د بچو خلاف یقین وګه زما زړه به کلم تا ته صفا نشي. دا د علي المرتضی رضی الله عنه بچی دی. دا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها بچی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه دی د زړه ټوکړې ده. دته منځ ودرولې دی دته خطبه ودرولې ده دته جنت سرداران ویلې دي د دې په باندې کې جبرئیل راغله دی ول دا به ظلمن قتل کول شي. دا دومره تسریعات بدبخت تبریک دی د رسول الله د خاندان په مقابله کې ته بل طرف ته لاړ شي. شرم بکار دی حیا بکار دا چې هغه په دې ورځو کې راځي او د یزید دفاع شروع کړي. د یزید په دور حکومت کې قتل شوی دی شهید شوی دی. یزید مکمل په د سازش کې ورسره شریکو. یزید ور باندې د خفګان اظهار نه دی کړی د غلطه خبر هغه ظاهرا د خلکو د ملامتیانو د بچاو د لپاره تاسو ګورئ په د سواد کې چې کوم واقع وشوله کسان سین ویوړه ته ګورې نه دا زموږ پیټیای حکومت اوس یو ورځي صفایي پیش کوي بل ورځي صفایي پیش کوي بل ورځي لیکن دا داغ نه صفا کیږي. په دې صفایانو سره د خپل جرم نشي پټولی. ته ما ته ووایه چې هغوی خفګان ظاهر کړی دی د دې نه بس وښایه چې یزید دغه قاتلانو ته سزا ورکړې ده راته وښایه. بهرحال
مونږ یزیدیان نه یو، الله هم دې د یزیدو د حسین رضی الله تعالی عنہ د ډلې خلک یو، د رسول الله د محبت د وجې نه، د هغه د خاندان د وجې نه، د محبت د وجې نه الله دې مونږ د حسین رضی الله تعالی عنہ د جنډې د لاندې کړي، د هغه په محبت کې هم دې راولي. البته شیعهګان چې څه کوي دا محبت نه دی، اصل قاتلان دقه خلک دي د حسین رضی الله تعالی غداری کوونکي هم دقه خلک دي، او بیا ماتم هم دې شروع کړه. الله دې مونږ د دواړو ډلو افراط تفرید نه وساتي. واخر